ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مخکی ترغیب بیان شو چې ایمان او تقوا چې دا نو دا د انسان د کامیابی د پاره معیار دی. دا د انسان د کامیابی د پاره یو معیار دی. الله رب العزت په دې آیت کریمه کې ترغیب ورکړي سخا ته. الله خو ستاسو نه ټول مال نه غواړي، څه مناسب مال چې هغه الله غواړي د پاره د دې چې الله رب العزت د انسان لا اجر ورکی، بدله ورکی، او د دې انسان د مال قیمتي شي. خو یو قرآن یو زبردست او یو اټله فیصله بیانې، او دا د الله په ښایستو نومونو کې یو نوم دی، الغنی. الغنی هو الغنی انتم الفقراء والله هو الغنی یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی. الله یو زبردست خطاب کوي، اے انسانانو تاسو د زندګۍ په هر موړ کې محتاج یې. تاسو د زندګۍ په هر موړ کې فقیران یې. دا ټکي ذهن ته او زړه ته کوزول غواړي چې هر انسان دا ووایي چې زه یو فقیر سړی یم، زه یو غریب سړی یم. طاقت په زما هغه چې الله مال راکي، عزت په زما هغه چې الله مال راکي. نور که حقیقت کې ما ته وګوري نو زه یو فقیر او غریب سړی یم. لکه بعضې خلک داسې وي چې هغې راپاسي، دنیا کې ډېر خلک شته د الله تعالی د وجود نه انکار کوي چې الله زه نه منم. مثلا الله نشته. اوس دا کم سړی چې دا خبره کوي چې زه الله نه منم، الله نشته، دا سړی په خپل سوچ کې او په حقیقت کې ځان ته زورور وي. ځکه د زورورتیا دعوه کوي، ځان ته غټ وي، ځان ته زورور وي. د فارسی یو سالک د داسې سړي دا خبره نقل کړې ده او بیا یو جواب کړی دی، داسې لنډ غوندې جواب دی خو ډېر قیمتي جواب یې کړی دی. هغه وی نطفه گوید که او موجود نیست، نطفه گوید که او موجود نیست، بود را نابود گوید بود نیست. نطفه را پاسیدلا، انسان نطفه ده کنه، نطفه را پاسیدلا هغه همیشه ذات ته وي چې هغه موجود نه دی.
نطفه را پاسېدله د هغې همیشه ذات باره کې دا وایي چې هغه موجودو نه دی. بود را نابود گوید بود نیست، چې کم نشته نو هغه ځان شته کوي او چې کم شته دی نو هغه ته وایي نشته. ډېره قیمتي خبره یې کړې ده. نطفه گوید که او موجود نیست، بود را نابود گوید بود نیست، چې کم سړی نشته نش نو هغه نش را پاسېدو، هغه نش د شته ذات باره کې وایي چې هغه نشته او ځان ته وایي چې زه شته یم. نو نش را پاسېدو د شته په باره کې وایي چې هغه نشته. خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو نطفه گوید که او موجود نیست، بود را نابود گوید بود نیست. انسان چې دی نو دی په دنیا کې ځان ته غټ وایي، دی په دنیا کې ځان ته طاقتور وایي. څوک وایي ماله خدای مال لا کړی دی نو په مال باندې تکبر شروع کی. څوک وایي مال علم را کړی دی نو په علم باندې تکبر شروع کی. څوک وایي مال عزت را کړی دی نو په عزت باندې تکبر شروع کی. قرآن کریم د داسې خلکو باره کې وایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. الله تعالی فرمایي تاسو د مال ډیروالی دا چې پیسې د سره ډیرې شوي دي نو دی تاسو د غفلت په ژوند کې ګرځولی یې، دی تاسو غافله کړي یې. د مال دی ډیرخ تاسو غافله کړي یې. څنګه غافله کړي یو؟ مونږ ته خو د خپل غفلت پته نشته. الله وی زه درته وایم چې ته څنګه غافله کړي. وی حتی زرتم المقابر، مقبرې ته لاړ شي، قبرونو باندې وګرځي، لیکن زړه دې بیا هم دین طرف ته رانشي. دا ته غافل یې. اوس خو مقبرې ته څوک ځیم نه داسې لکه خاص هم چې ځونو مونږ بدعاتو له ځو. ځان لا مې یو ورځ مقرر کړي د اختر ورځ یا د روژې ورځ هغې په سهار مونږ لوړ شو نو بدعات کوو. ولیکن حدیثو کې چې کومې ورځ راغلي دي لکه د زیارت په ورځ باندې به نبي علیه صلات وسلام تو ګوره مونږ د زیارت القبور نه منکر نه یو چې کنې مونږ د زیارت القبور نه انکار کوو او مونږ وایو زیارت القبور په هغه طریقه باندې وکړو په کومه طریقه چې حدیثو کې راغلی دی. نبی علیه صلات وسلام په کومه طریقه کړی دی؟ نبی علیه صلات وسلام به تو او دی ویلی دي الا فزوروها. نبی علیہ السلام وی د قبرونو زیارت کوي، کله کله قبر لځي او ور شرک لپاره مزي، عبرت لپاره ځي. حدیث داسې دی كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. مخکې مې تاسو د قبرونو زیارت نه منع کولی چې قبرونو مقبرې ته تلل حرام او ناروا دي، ځکه شرک چرچه ډېره زیاته وه. اوس چونکې اسلام برابر شو نو اوس کله کله قبر لځئ، عبرت دې اخلی چې دا زما هم ځای دی. را روان وخت کې قبر یو بله لنډه خبره ته کومه، دا خو ډېره په اوږده را تاویدل دي. لنډ مقصد دا دی دا چې په دې ځای کې مونږ څومره کسان ناست یو که نه، دا څومره چې ناست یو مونږ ټول د را روان وخت مړ یو. دا چې په دې ځای کې څومره کسان مونږ ناست یو مونږ څه یو؟ مونږ ټول د را روان وخت مړ یو. مونږ ژوندي نه یو، مونږ مړ یو. بس را روان وخت کې به مونږ باندې مرګ را روان دی. مونږ ټول د را روان وخت لپاره مړ یو. را روان مستقبل کې مونږه په مړو کې حساب یو. الله نو ګوره الله رب العزت یو عظیم دعوت ذکر کړي. قرآن کریم داسې د خطاب او د تنبیه او د خبردارۍ الفاظ ذکر کړي. وی ها انتم هؤلاء
تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها انتم هؤلاء بیام تاسو اے خلقو هؤلاء داسی قسم خلق یې د دې خبرو باوجود یا ها انتم داسی معنی وکا ها انتم خبر شئ تاسو اے اوریدونکو هؤلاء تاسو داسی خلق یې تدعونا چې تاسو را بللی شئ کمی خبرې ته لتنفقوا فی سبیل الله چې خرچو کوي تاسو د الله په لار کې خرچو کوي د چا په لار کې د الله په لار کې نن سبا مونږ دې سوچ کو چې مونږ او تاسو د الله تعالی په لار کې څومره خرچ کوو ځان له سوره خرچ کوو او د الله په لار کې څومره خرچ کوو د الله په لار کې ومنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه فمنکم من یبخل پس بعضی پتا سو کې هغه څوک چې شومتیا شروع کی بخل شروع کی نو چې کم سړی بخل شروع کی امام غزالی رحمه الله تعالی ذکر کی خپل کتاب کې احیاء علوم الدین داغه او کتاب د سلور جلدونه کې ملاویږي چې د زړه مختلف دروازې دي دا ټول دروازې به شیطان ته بند ساتي کپه دې زړه په دې دروازو کې یو دروازه داسې وا چې هغه د شیطان د پاره کوله وا نو هغه ته به زړه ته به شیطان راځي زړه به په خواهشاتو کې اخته کیږي نو په هغه دروازو کې یو دروازه د بخلوم ده چې تا بخل شروع کو زړه ته به شیطان نازي شیطان به تا کې کار کوي داسې وخت پراشي تاسو به لیدلی وي یو خو هغه خلک هغه قسمه خلک چې یو ورځ پس راخلاصي او چاندا راکې مونږ بیګا د چندې تفصیل کړی دی چاندا راکې یو ورځ پس پرازي چاندا راکې او چاندا راکې او جمعه جوړو مدرسه جوړو یو داسې وي چې بس عمومي او سړی اعلانو کې او عالم اعلانو کې چې بعید افلانې کار دی بس عمومي او اعلانو کې خبره ختم شي ما ته کله د عملګری وي لکه ته وایا نو ما تاسو څه خبرې ده دینه چې زما په بار ویلو باندې زما هیتک نه د علم هیتک کیږي د قران او سنت پکاوي کیږي سره او نور خبره ده وختي ما ته یو تنوي پلاني ځای کې ختم نه وي وړونه 15,000 روپے غستري مې ده خو د کمال کار کړی دی 15,000 روپے په کار وچی غستې وي ولې داخله څه چل وکي چې 15,000 روپے غستري لزر ته په کار وي داخله کوم تک شانتي خرید سره بدم تک کار کوي دي ته چې څوک مفت راځي او مفت وتار سره بیانې او مفت امامت ورکي او مفت منځونه وته ورکي مفت درسونه وته کوي دا خلک دا هغه سړي ډېر لوی بیزتی کوي دا خلک هغه سړي ته ډېر په احترام او قدر باندې ګوري چې کم سړی وته وي چې هغه برازم چې 50,000 روپے را تر کوي الله برازم چې 40,000 روپے میاش مال را کوي نو بیا به خلکو کې د دین اهمیت او قدر سی وایي چې کم مولا پیسې نه لیکنه دا هغه مولا خلکو سره احترام نشته په خواني خلکو چې احترام به وسره د پیسو والا مولا دا هغه خلک قدر هم کوي احترام هم کوي عزت هم کوي جوړي وتالی گاڑی وتالی کورونه وتا اخلي زمکي وتا اخلي بنگلي وتا اخلي مدرسې ولا جوړي جماعتونه ولا جوړي چې کوم مولا فی سبیل الله لګیا دی والله العظیم که د خلکو په ذهن کې او د خلکو په زړه کې داغه دومره احترام د خلک داغه احترام نه کوي بیا نو دا لکه خبره ده په کار دی چې لکه وایي موږ په مخکې ردونه کول خو به زموږ سکابونه کېږي ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه او چا چې بخل کو یقینا دا بخل کول ده ومن یبخل چا چې بخل کو فانما یبخل پس بشکه دا بخل کول ده عن نفسه د وجه د نقصان د ندی د نقصان د زکه بخل کوي دا څه معنی ده عن نفسه
د وجې د نقصان د دنا د نقصان دی. والله الغنی وانتم الفقراء. هي قرآن عجیبه کتاب دی. الله دې زمونږ او تاسو مینه قرآن سره پیدا کړي. قرآن ډېر زبردست کتاب دی. الله پاک فرمایي والله الغنی، الله بے پروا ذات ته. الله سره بے پروا ذات ته او ټول دنیا ته وي وانتم الفقراء، او اے دنیا والو تاسو ټول اجزان یې الله تا، تاسو ټول فقیران یې الله تا. مالدار پتا سو کی نشتا، غټ پتا سو کی نشتا. حسبی او نسبی اعتبار سره بهتر هغه سړی دی چې هغه کی فرزګاری و بس لنډه ده. والله الغنی وانتم الفقراء. اوس یو بل خبره کی یره قرآن په سړی کې زمرتوب پیدا کوي، قرآن په سړی کې غیرت پیدا کوي. علامه اقبال اسنه دی ویلي چې جزء قرآن ز غم روباهی است، فقر قرآن اصل شهنشاهی است. د قرآن کریم نه علاوه زمرتوب چې دی نو دا ګیدړتوب دی، او چې په کوم ګیدړ کې قرآن مجید راغی نو دا ګیدړ زمری شو، ځکه قرآن کریم د ګیدړ نه زمری جوړوي. نو قرآن وی و ان تتولوا، کتاسو مخ واړو، کتاسو اعراض کو، یستبدل قوما غیرکم. قرآن کریم دا چې زمونږ یو تپوس کې لکه چې مونږ پښتو کې یو بل ته وایو، لکه په دې ځمکه باندې مونږ اوسېږو که نه، نو که چېرې مونږ په دې ځمکه نه یو مونږ مړه شو، قبرونو ته مونږ اوسي، نو الله په قدرت کې به څه کمی راشي، د الله په خدایتوب کې به څه کمی راشي، د الله په مالکیت او خالقیت کې به څه کمی راشي؟ هېڅ نه راځي. که مونږ د دنیا نه لاړ شو، الله به نور خلق را پیدا کړي، دا دنیا به ګل ګلزار کړي، دا دنیا به روښانه کړي. الله وایي که تاسو مخ واړو، یستبدل قوما غیرکم، بدل کې براولم یو قوم علاوه ستاسو نه، بدل کې براولم یو قوم ستاسو نه علاوه. ثم لا یکونوا امثالکم، بیا به نه هغې ستاسو غونته کې، بیا به نه هغې ستاسو په شانتي، هغې به بیا ستاسو په شانتي نه، بلکې هغې به د الله د حکم تابعدار وي، هغې به د نبي علیه الصلاة والسلام د احکاماتو تابعدار. او الله ته څه ګرانه ده، په خدای باور وکړه، په خدای یقین وکړه. که دې ځمکې له یو سکنډ دپاره جړک ورکو، یو سکنډ دپاره یې وله جړک ورکو، دا چې څه مخلوق زناور انسانان ټول په دې دنیا آباد دي، په دې کې به یو سړی پاتې نشي ژوند دی، یو سړی. نور خلق به الله پیدا کی، ځمکه به پې آباده کی، دنیا به پې آباده کی، ابد الله تابعداري، ابد الله د پیغمبر تابعداري. صورت ختم شو. د صورت یو دوه امتیازات. یو امتیاز دا دی، خصوصیت، چې په دې صورت کې منافق په شرمونو شرمولی دی، منافق پکې په شرمونو شرمولی دی. ټولې نښې ولا ذکر کړي دي چې دا منافق دی، دا دی، دا دی، دا دی، دا دی، وی پیژنه. او دویم امتیاز په صورت کې دا دی چې صورت کې صفات قبیحه د منافقینو، د مؤمنانو او د کفارو په ناشنا او په جدا جدا انداز باندې ذکر کړي دي چې په داسې انداز قرآن کې بل ځای نه دی ذکر شوی. واخر دعوانا الحمدلله.